یو جنګ دا جنګ راټومبلی شوی و دا د چا ترمنځ و په هغې باید خبرې وشي د هغې خبرې کومه خو دې کې چې درې څلور کم څیزونه ډېر مهم دي که تاسو ورته اصطلاح د بدامنۍ استعمالوئ که تاسو ورته اصطلاح د دهشتګردۍ استعمالوئ که تاسو ورته ترهګرۍ استعمالوئ که تاسو ورته د جنګ استعمالوئ دا جنګ او جنګ چې کوم ځای کې کېږي تباهي راوړي نو پښتون وطن کې یو خو جنګ چې هر ځای کېږي تباهي راوړي خو څه خلک خو داسې وي چې هغه د جنګ اراده وکړي یا د جنګ ژمنه وکړي چې زه به جنګ کومه اراده وکړي چې زه به جنګ کوم نو هغه باندې تباهي راشي نو هغه یو قسمه تاریخ کې ځان ته یو جواز هم لټوي د پښتونخوا وطن دا جنګ دا خو پښتنو نه و ژمنه کړې پښتون قام خو کله نو ناست چې مونږ جنګ کوو پښتون یو ګوند اعلان نه دی کړی تر اوسه پورې تیر شوي 80 کالو نه تیر شوي 100 کالو کې چې دلته څومره پښتانه ګوندونه دي د یو پښتون ګوندم پښتون قام پرست روخان فکره یو ګوندم کله نه د جنګ اعلان کړی دی نه د تشدد خبره کړې ده نه علیحدګي پسندي اختیار کړې ده نه د سیاسي عمل نه بار وتی دی نه د مذاکراتو نه بار وتی دی د مذاکراتو خبره کړې ده د سیاسي عمل خبره کړې ده د ادارو جوړولو خبره کړې ده د سیاسي نظام خبره کړې ده د سیاسي واک خبره کړې ده او د خپل وسیلو د اختیار خبره په دې بنیاد کړې ده کوم بنیاد چې په ټول دنیا کې په انساني چارټر کې منلې شوی دی د قام په بنیاد کړې ده د جغرافي په بنیاد کړې ده د وسیلو په بنیاد کړې ده د خلکو د آبادۍ په بنیاد کړې ده او دا ټول بنیادونه انساني چارټر مني اقوام متحده مني اخلاقیات مني شریعت مني اسلام مني پښتونولي مني انسانیت مني نو بیا جنگ چا راوړ بیا ټوپک چا اوچت کړ کم سیاسي ګوند لیډر تر اوسه پورې په پښتونخوا کې دا ویلي دي د ټول برق پښتونخوا وطن د امونه تر اباسي نه پورې چا تر اوسه پورې دا ویلي دي دا باچا خان بابا ویلی دي که خان شهید ویلی دي او دا غین راضی تر اوسه پورې دا اسفندیار خان ویلی دي که دا محمود خان ویلی دي کله ویلی دي چې دلته به مونږ جنگ کوو یا مونږ به تشدد کوو یا مونږ به لښکرې جوړو یا مونږ قامي لښکرې جوړو یا مونږ به فوجي لښکرې جوړو کله ویلی دي او څنګه ویلی او په کوم شکل کې ویلی دي همدغه خو د پښتنو نمایندګان دي د پښتنو نمایندګي کوونکو خلکو کله دا ویلي چې مونږ جنگ کوو نو دا جنگ چا راوړو دا جنگ د چاو دا سوال مهم دی باید د دې سوال جواب ویلی شي دا جنگ د چاو دا جنگ په سو دا د سو دا د چا ترمنځ دا په کومه خاوره د دې کې ګټه د چاو شوه دې کې زیان د چاو شو زه بار بار دا سوال تکراروم تر څو چې مونږ د دې سوال جواب نه ویلي تر هغه پورې مونږ مخکې نشو تللی نو انتهاګري پرایویټ ملیشي ټارګټ کیلینګ بېدرکۍ بتخوري ترهګر بریدونه فرقه پرستي دا دې وطن کې چا راوړه په دې ډي خان کې او په دې کرمه کې توري سني بنګش ټول ګوندونه یو ځای د سلګونو کالونو اوسېده اچانک په 1908 کې رایاد شو چې دلته یو د یو فرقې دی بل د بلې فرقې دی اچانک ناڅاپي بیخي رایاد شو څنګه رایاد شو کم ځای نه رایاد شو چا ورته ووی په کم ځای جرګه وشوه کم میټینګ کې وویلی شو او دا جنګ چې د فرقې په بنیادو یا دا جنگ چې د شریعت په بنیادو دی پښتونخوا وطن کې د امونه راواله تر اباسي نه پورې یو کس راته دا وخی چې دې نه ښه مسلمانان په دې ټوله دنیا کې شته یو کس راته دا وایي چې دلته جوماتونه آباد نه دي یو کس راته دا وایي چې دلته اسلام باندې اسلام منونکي نشته یو کس راته دا وایي که دلته د اسلام منونکي نه و د بلې عقیدې سره هم تعلق و که په دې سلګونو کالو کې په چا ګزار کړی یو کس راته دا وایي یو کس دی واضح کی دا جنگ ناصافي د کم ځای نه راغی دا دی جنگ کې وګورئ چې په کومو ځایونو قبضې وشوې د کوربې په غرونو قبضې وشوې د سوات په غرونو قبضې وشوې په دې لارو ګودرو قبضې وشوې په ټولو لارو ګودرو قبضې وشوې واڼې ته چې ځئ نو ته به وایې که زه چېرته برطانیې ته ځمه پاسپورټ به جوړی تنهایي کې به پاسپورټ جوړی دا خو داسې خبره شوه لکه خپل وطن کې په لارو قبضه وشوه په پټرولو قبضه وشوه په اوبو قبضه وشوه باچا خان بابا به وایي
چې یو وخت به داسې راشي چې اباسین به دنه څوک په بډه کې او تاسو ته پته ونه لګي. ما ته خو نن داسې ښکاري چې لکه اباسین په بډه که بیا موږ ته پته مونه لګېده ځکه چې موږ په خپل غم کې اخته کړو. په چلغوزو قبضه وشوه اربونو روپۍ چلغوزې. دا باید موږ بعضې نور پوهان مختلفو سیشنونو کې زما به دا خواست دي چې هغه هارډ فیکټس یا څومره حقایق چې دي شماریات دي هغه مخې ته راشي هغه ریکارډ شي. زمونږ په دې کوشش کړی دی هغه مو ریکارډ شکل کې راوستی دي. که بیا ستاسو په کار نو هغه مونږ تاسو سره که خیر شریک کړو چې د اوبو کم مقدار دی او کم ځای کې استعمالیږي, د ځنګلونو کم مقدار دی او کم ځای کې استعمالیږي, د معدنیاتو کم مقدار دی کم ځای کې استعمالیږي, د نفرات او د کرومات کم مقدار دی او کم ځای استعمالیږي, د ګیس کم مقدار دی او کم ځای استعمالیږي. روزانه پښتونخوا څومره ګیس پیدا کوي هغه چرته ځي کم ځای صفا کیږي تقسیمیږي څنګه. روزانه پښتونخوا یا سالانه حساب سره پښتونخوا څومره بجلی پیدا کوي چرته ځي ډسټریبیوشن څنګه دی قیمت ولا څوک متعین کوي. د دې ټولو تفاصیل مونږ کوشش کړی چې راغونکو اب تاسو سره جرګې د قربانو سره به که خیر دا شریک کو او وخت تر وخته په دې خبرې کوو چې په دې خبرې وشي. بل چې کوم ډېر مهم اړخ د دې ټول ستونزې تجارت دلته بند کړی شه, کاروبار بند کړی شه. دا پښتانه به په بیلابیلو لارو ګودرو چې په سوونو تعداد کې لارې ګودرې دي د دې پلونه یو غاړې ته بلې غاړې ته وړېدل, په خپلو کې سره تجارت کول, پیداواري ملکي شرکت, خپلو وسیلو نه څیزونه جوړول, هغه بیا خرڅول, هغه بیا اوړل, هغه بیا روړل, هغې کې بلاډ شی مزدورۍ کول. هغه ټول مارکیټونه یا د هغې اکثر مارکیټونه تباه او برباد کړی شو, تباه او برباد کړی شو هغه مارکیټونه. نو د پښتنو څومره سرمایه چې وه هغه بیا د اټک پول نه اخوا وړېده یا به بل ځای ته لاړه. د پښتنو سرمایه د پښتنو په سیمه نه کاریږي نه کارول کیږي, هغه پیداواري عمل په ځای ولاړ دی, ځوانان بې روزګاره کیږي, پوهنتونونو کې چوڼۍ جوړې کړي دي, اسپتالونه شاړ دي, دوایې نه لري, بیا سړکونه داسې دي چې د یو غاړې نه بلې غاړې ته تللی نه شي. د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې اوس هم یو سړک نشته چې یو کس پې لاړ شي چې د باجوړ نه وزیرستانه پورې ایخ په نیغه لاړ شي. ته به یو بل ځای ته راځې نو بیا به چېرته بل ځای ته ځې, ته به باجوړ نه چې راځې نو بیا به په دیر راځې, نو بیا به پېښور راځې, نو بیا به خیبر ته ځې, بیا خیبر نه چې ځې نو بیا به یو بل روټ اختیارئ. او بیا دا یې کړي دي چې د بیلابیلو روټونو بیلابیل روټس چې کوم جوړ کړی شوي دي د شاهراه د بیلابیل روټس چې کوم جوړ کړی شوي دي دا تجارتي لارو خبره کوم. روټس چې کوم جوړ کړی شوي دي هغې کې د پښتونخوا اکثریتي علاقه بیخي کته کړی شوې ده, ایخ په نیغه لاره اسلام آباد او پنډای ته تللې ده. دا ډېره عجیبه. نو که د سوات نه لاره تللې نو نیغه پنډای ته تللې ده, نو د لورلائی نه لاره نیغه فیصل آباد ته تللې په لاره کې بل څه نشته. د ډي خان نه نیغه لاره ایکسپریس وی باندې تللې ده اسلام آباد او پنډای ته. او دا ګورې ټول وطن په دې نو څه وکړه د پښتونخوا وطن تجارتي لارې بندې شوې, مارکیټونه شاړ شو او د پښتونخوا وطن ترمنځ خپلې تجارتي لارې ماتې کړې شوې یا هغې باندې قبضه وشو, په هغې باندې څوک تېرېدی نه شي. د تجارتي لارې او کاروبارونه تباه کړی شو او هغې سره وګورئ چې کمیونیکیشن او روډونو حال څه دی, د بجلی او انټرنیټ حال څه دی. اوس هم که دلته څوک ناست وي جیمرې دلته به شاید چې نه وي خو اوس هم دلته انټرنیټ کار نه کوي. په دې دور کې 3G 4G انټرنیټ چې یو ځای کې کار نه کوي د دې مطلب دا شه چې تا د دنیا نه قطع کول غواړې نو خپلو کې هم ترمنځه قطع کړې, د نور وطن نه هم قطع کړې او په خپل وطن کې دننه د مارکیټونو تجارت نه هم قطع کړې چې داسې بېوسه کې نو هغې کې د جنگ اقتصاد جوړول, د جنگ کاروبار جوړول, د بارودو اټاک خلاصول, د جنگ ملیشې جوړول خو آسان کار دی که نه, بس دې ته جوړ دي که نه, دې ته خو تیار دي که نه, ټول هم دې ته تیار پرېښي دي. یو کاروبار پرېښی دی نو ټول کاروبارونه که چلغوزې کاروبار دی, که د کپړې کاروبار دی, که د لرګي کاروبار دی, که د معدنیاتو کاروبار دی, که کارخانې دي, هغه ټولې قطع کړی شوي دي
مارکیټونه قطع کړی شوي دي، لارې ګودرې قطع کړی شوي دي، خپلو کې ترمنځه قطع کړی شوي دي. یو کاروبار پاتې دی، هغه د ټوپک کاروبار دی، هغه د بارود کاروبار دی، هغه د پرایویټ ملیشو کاروبار دی. هغه کاروبار خو زور شور سره روان دی. دې کاروبار زه بیا دا تکراروم، دې کاروبار دې قام ته څه ګټه ورسوله او دې کاروبار نورو خلکو ته څه ګټه ورسوله. باید چې دا مونږه بیخي په شماریاتو کې، په شمیرنه کې، په سټیټسټکس کې واضح کړی شو ټولې دنیا ته، ټولې دنیا سره کینو چې څوک د دې جنګ کاروبار نه ګټه پورته کوي، هغه سره هم کینو. هغه ته م وایي چې وروره ته په یو مونږ دا خبره به اکثر کوله، مثال په طور دا وایم، مونږ یو پیره دا خبره وکړه ورته چې وروره ته مونږ ته دا وښایه چې دا د تجارتي پولې د پولې باندې چې کوم تجارتي لارې دي دا ته بندی، په دې کې پاکستان ته څه ګټه رسي، یو ګټه به راته ښایي، یو ګټه. او موږ درته ښایو چې دا لارې خلاصې وي نو پاکستان ته په شلګونو ګټې رسي، نو ته هغه ګټې ولې نه اختیاروې؟ نو موږ یورپ امریکې ته هم دا ویلی شو، موږ روس او چین ته هم دا ویلی شو چې راځئ وروره په څه ذریعه باندې چې تاسو یا د څه دپاره، د کوم ستراتیژیکي مقاصدو دپاره، کومو د وسیلو اختیار اخیستو دپاره، یا د معیشت خپل معیشت په مخ کې بوتلو دپاره، یا خپل بچی زموږ په نوړی، خپل بچی زموږ په نوړی مړولو دپاره، یا بیا سیاسي اثر رفوز او نفوذ تر مخکې بوتلو لپاره چې کوم څیزونه ته کوې، راځه چې درته ووایو چې هغې کې ستا څومره نقصان دی. یو ملیشه راولي، بیا هغه ملیشه ترې خفه شي، بیا بله ملیشه راولي، بیا هغه ملیشه ترې خفه شي، بیا درېیمه راولي، بیا څلورمه راولي. ټول عمر ملیشو سره خبره کوي، ریاست سره به خبره نه کوي، قام سره به خبره نه کوي، سیاسي ګوند سره به خبره نه کوي. د هغې نتیجې دا دي چې نن ستا معیشت کوم ځای ولاړ دی، نن ستا ولس کوم ځای ولاړ دی، او یورپ امریکې نن ستا خلک کوم ځای ولاړ دي. خلک ورسره مینې کوي که نفرت دې کوي. نن ستا معیشت که مونږه د ریاستونو خبره کوو یا د منطقې، نن ستاسو ریاست کوم ځای ولاړ دی، نن ستاسو معیشت کوم ځای ولاړ دی، نن ستاسو سټینډینګ کوم ځای ولاړ دی، نن ستا ملګرتیا په دې سیمه کې څومره ده، په دې ولس کې څومره ده، په دې منطقه کې څومره ده. دا لږ حساب کتاب وکړه. او که د ترقۍ او د معیشت او د ابادۍ خبره کوې نو راځه چې درته لارې وښایو چې لارې څه دي. دې قامونو ته، دې ولسونو ته خپلې وسیلې پرېږده، خپلې لارې پرېږده، د هغې د هنرمندۍ او د تربیت خپل مرکزونه پرېږده، او د هغې د پوهنې خپل نظام پرېږده. هغې باندې نظام مسلط کومه، هغې کې څه نور څه څیزونه ماشومانو ته ښایمه. دغه ټول نظام چې کله ته جوړ کړو تا ته به اندازو لګي چې کله لارې هم خلاصې وي، کله معیشت باندې وسیلو اختیار باندې، وسیلو باندې د یو قام اختیار هم وي، هغې سره پیداواري عمل په مخ کې ځي، هغې سره امپورټ ایکسپورټ په مخ کې ځي، برآمدات او درآمدات په مخ کې ځي، وړل روړل په مخ کې ځي، کلتورونه سره خپلو کې رابطې ساتي، هغې سره مینه هم زیاتېږي، تجارت هم زیاتېږي، کاروبار هم زیاتېږي، پوه هم زیاتېږي، انسان هم ترقي کوي، قام هم ترقي کوي، ملک هم ترقي کوي، او اسلام او مذهب هم ترقي کوي، او ټول خلک ترقي کوي. نو دا لاره خپلوئ، او که دا لاره خپلوئ چې ټول عمر تباهي ده. د نصاب خبره ما وکړه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې په دې کې کوم دې ستونزه کې راځي، بار بار راځي چې کله موږ د بدامنۍ خبره کوو، د پښتنو بالخصوص او بالعموم په دې ټول وطن کې، په دې ټول ریاست کې، پاکستان کې، په دې ملک کې د هغه ادارو د پوهنې نظام خبره کوم، د تعلیم او تربیت، هغه ادارې چې هغه یو خاص نوعیت لري، هغه د نورو ټولو مکتبونو نه جدا قسمه خلک پیدا کوي. د هغې د وجې نه هغه مدرسې ته مې خیال دی خبره ده، اشاره ده، هغه مدرسو کې چې کوم ماشومان چې کوم زمونږ د قام بچي دي، دغه زمونږ بچي دي، زمونږ د قام بچي دي، زمونږ د قام دا بچي د تجارت هم زده نه کي، هنر هم زده نه کي، نوکري هم نشي کولی، ملازمت هم نشي کولی، مارکیټ ته هم نشي راتلی، څه هم نشي کولی. د هغې د وجې نه داسې وشي چې یو خاص غاړه باندې د خلکو اچولو دپاره، خلک دی یو خاص غاړه باندې اچولو دپاره ورته زمینه برابره شي. نو زمونږ به دا خواهش شي چې داسې یو پوهنې نظام وي، تربیت داسې نظام وي، ایجوکیشن داسې یو سیسټم دی وي چې په هغې کې د مذهبي مدرسو او د نوي مکتبونو ترمنځ یو قسمه
واټن چې څومره زیات شوی دی هغه واټن را کم کړی شي او د مدرسې د بچو دپاره په مارکیټ کې په کاروبار کې په نوکرو کې په ملازمتونو کې ځای پیدا کړی شي نوي هنرونه منځته راشي او نوي هنرونه دا نوی نسل په مخ کې بوځي او هغې د تعمیر و ترقۍ او د جمهوري عمل سوچو کې هغې د جنګ او د شدت او انتهاګرۍ سوچونو کې دا یو بل وړاندیز دی ما تقریبا چې څومره عمومي مسلې وي دې کې یو مسله کومه چې عوامي حکمرانۍ سره تعلق لري دا هم زموږ مسله ده سیاسي مداخلت هم زموږ مسله ده ټولنه کلتور او ژبه مسلسل پروفایلنګ هم زموږ مسله ده د ټولنې ماتېدل هم زموږ مسله ده کلتور او زموږ هنرمند او زموږ سندرغاړي سپکول هم زموږ مسله ده او دا مسله به زموږ شناخت او تاریخ سره تړلې ده دې مسلې ته هم کتنه کولی دې مسلې ته هم نظر ساتلی چې ژبه په مخ کې ځي قام ژبه په مخ کې ځي نو قام په مخ کې ځي ژبه چې په وروستو ځي نو قام په وروستو ځي دغه شان د ژبې جمالیات دي هغه که ادبیات دي که شاعري ده که سندره ده که میوزیک دی باید دا په مخ کې لاړ شي د دې خلاف چې څومره عمل کیږي هغه عمل ته لاره نیول په عقلي او فکري توګه ډېر زیات ضروري دي دې سره سره د نوي ضلعو کې چې کوم عمل شوی و د 25م آئیني ترمیم هغې نه وروستو زموږ دا خیال دی چې قصدن دي دا کوشش کوي چې هغې سره څومره لوزونه څومره وعدې شوي وي هغې باندې عمل ونه کړي خلک مایوسه کړي او د سیاسي عمل نه خلک په شا لاړ شي نو زموږ به دا مطالبه وي چې هغې کې څومره 25وي آئیني ترمیم کې 25th امنډمنټ کې چې څومره مهم اړخونه دي هغه ټول مهم حقونه او مهم اړخونه حواله کړی شي او اخري خبره زه د افغانستان د استقلال کومه په افغانستان کې چې څه وشو د قطر د معاهدې نه پس قطر کې چې مارچ 2020 کې کوم معاهده وشوه او د هغې معاهدې نه وروستو چې افغانستان کې څنګه یو منتخب حکومت راوغورځولی شو او ریپبلک مات کړی شو دا دریم وار دی چې افغانستان کې ریپبلک ماتولی کېږي په دې سیمه کې افغانستان په دریم وار تحلیل کېږي لګیا دی افغانستان په دریم وار مات شو لګیا دی افغانستان یو وار مخکې مات شو چې غازی امان الله خان بیا کوشش وکړو د استقلال بیا په 1992 کې مات شو او بیا دا اوس دی چې مات شو افغانستان نو مونږ داسې ګڼو چې د افغانستان منتخب حکومت او منتخب ریپبلک باندې د یو وسلوالې ډلې قبضه هغه وسلواله ډله چې هغه ټول شمولي نه مني هغه بشري حقونه نه مني هغه ناسته نه مني جرګه نه مني زموږ دا خیال دی چې یا خو د یو لوی جرګې په شکل کې او یا د یو ټول ټاکنې په شکل کې د افغانستان ټول ولسونه په دې نظام کې شامل کړی شي بشري حقونه دې خوندي کړی شي او افغانان دې پرېښودی شي خپل واس او خپل اختیار ته خپل واک ته په هغې کې د مداخلتونه بند کړی شي چې افغانان خپل واک او اختیار ته پرېښودی شي خپل حکمرانۍ ته پرېښودی شي نو سیمه کې د امن امکان پیدا کیدی شي نړۍ کې د امن امکان پیدا کیدی شي که چېرته دا افغانستان کې د وسلوالې ډلې د دې قبضې دا عمل برقرار وي او افغانستان د حکمرانۍ نه بهر نو بیا به داسې عمل رواني کوم چې تاسو کته چې په څلورم وار یو لویه کډوالي وشوه یو وخت داسې و د اخري خبره کوم ډېر بخښنه غواړم ما وخت زیات واخیستو مشر ډېر بخښنې سره ما لږ وخت زیات واخیسته او د اخري خبره کومه چې یو وخت داسې و په دې 1980 نه واله تر 1900 بلکې تر 2000 پورې 2000 بلکې 2006 اتم نهم پورې دا به و چې روزانه حساب سره به 40 غنټې 34 लाख 3.4 میلیون پښتانه افغانان به کډوالو لکه حرکت کې بو کډې په سر به ګرځېده زما خیال دی هغه تعداد به اوس راکوشوي لږ خو بیا نن پښتانه افغانان کډې په سر د لکونو په تعداد کې در په در خاورې په سر په دې کوڅو کې ګرځي او دا اوس ورته کله لارې بندې کړي کله د بیمارۍ په حساب لارې بندې شي په زرګونو افغانانو افغانستان پرېښوه زمونږ دا خیال دی چې افغانستان کې دننه دی ټول شمولي جوړه کړی شي
ټول افغانان دي په حکمرانۍ کې شامل کړي شي، په حکومت ولای کې شامل کړي شي، بشري حقونه دي خوندي کړي شي، او دې سره سره دي د افغانستان دپاره د افغانانو په خوښه یو دستور وټاکلی شي، که هغه د لوی جرګې په ذریعه وي، که د یو آئینساز اسمبلی په ذریعه وي، څنګه چې ورته مناسب ښکاري هغه دې وکړي، او هغې دپاره دي ټول د نړۍ ملکونه او نړۍ قوتونه او ټول د منطقي ملکونه ضمانت ورکي چې افغانستان کې به مداخلت نه کیږي، او د افغانستان تقدیر او قسمت به د افغانانو په لاس کې وي. نو دې سره دا امکان لري چې په دې سیمه کې امن راشي، خوشحالي راشي. ستاسو د ټولو د صبر، د زغم او زما د اورېدو ډېر زیاته مننه.